السلام علیکم ویورز په خیر علیکم یو ځل بیا تاسو ته او نن زمونږ ډېر اهم ټاپک دی هغه دی کنډیشنل سنټنس. یقینا کنډیشنل سنټنس اډوانس لیول یو ټاپک دی او نن به مونږ دا ډېر په اسانۍ سره زده کوو چې کنډیشنل سنټنس څه ته وایي او هغې قسمونه څه دي. نو کنډیشنل سنټنس تعریف څه دارنګې دی چې the sentence which is based on a certain condition is called conditional sentence. صحیح वो जुमला जो किसी खास शर्त की बुनियाद पर हो शर्तिया जुमला कहलाता है. सही कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्तिया जुमला. राइट دا ډیفینیشن زموږ سره چې هغه جمله په کوم کې شرط وي هغې ته کنډیشنل سنټنس وي. بیا په کنډیشنل سنټنس کې یاد ساتئ زموږ سره همیشه په کنډیشنل سنټنس کې دوه کلاز وي، یو اف کلاز وي بل مین کلاز وي. صحیح ده. نو کلاز څه ته وي؟ کلاز هغې ته وي چې په کوم کې سبجیکټ ورب کمبینیشن وي. صحیح ده. نو اف کلاز به موږ ته همیشه کنډیشن شو کوي، کنډیشن به راته ظاهروي، او چې کوم مین کلاز به وي هغه به موږ ته همیشه ریزلټ شو کوي. یعنی چې کوم کنډیشن په سنټنس کې بیان شوي د هغې ریزلټ به موږ ته په مین کلاس کې ایکسپریس کیږي، ظاهر کیږي. صحیح ده. نو بیا زموږ سره چې په دې کې څلور ټایپس دي په کنډیشنل سنټنس کې، او هغه دا دي: ټایپ نمبر 1 زیرو کنډیشن، نمبر 2 first type condition, number 3 second type condition, and number 4 third type condition. اوس دا زما سره د دې څلور قسمونه دي. لومبنی زیرو ټایپ سنټنس تاسو ته چې کله هم سنټنس راشي نو تاسو به څنګه پته لګي چې دا د کم یو کنډیشن جمله ده، د فست ده که د زیرو ده که د تھرډ ده که د سیکنډ ده. نو یاد ساتئ چې موږ به د هر یو کنډیشن ځان له خپل سټرکچر وایو، هغه سټرکچر مناسب به بیا موږ ته پته لګي چې آیا سټرکچر د کم یو کنډیشن دی. نو ما سره وړاندې چې کوم کنډیشن دی هغه د زیرو کنډیشن. یا ساته په زیرو کنډیشن کې به اف کلاز هم په پریزنٹ سمپل ټینس کې وي او مین کلاز به راسره هم په پریزنٹ سمپل ټینس کې وي. چې کله اف کلاز او مین کلاز په پریزنٹ سمپل ټینس کې وي نو موږ ته پته لګي چې دا د زیرو ټایپ کنډیشن جمله ده. مثال کے طور پر ما سره دی چې if it rains the ground gets wet. صحیح ده. if it rains تاسو کتلی شئ دا اف کلاز ما سره په پریزنٹ سمپل ټینس کې دی چې کنډیشن یې ظاهر کړی دی. بیا کامې نه پس ما سره مین کلاز دی هغې ما ته ریزلټ شو کړی دی چې د ګراوند ګیټس ویټ. دا زما سره مین کلاز دی. نو مطلب که چېرې باران کیږي نو ځمکه به لمدیږي، اگر بارش ہوتی ہے تو زمین گیلی ہوتی ہے. نو دا دواړه په پریزنٹ سمپل کې دي. په دې وجه لحاظه موږ ته پته ولګېده چې کله مین کلاس او اف کلاس په پریزنٹ سمپل کې نو دا به د زیرو ټایپ کنډیشن جمله وي. دغه شان راځو فرست ټایپ ته. نو فرست ټایپ سنټنس چې کوم دی زما سره د هغې سټرکچر دی چې اف کلاس به زما سره په پریزنٹ سمپل ټینس کې وي نو مین کلاس به زما سره بیا په فیوچر سمپل کې. نو موږ ته پته لګي چې دا جمله د فرست ټایپ ده. لکه اگزامپل کې سنټنس ما سره دی چې if you study hard you will pass the exam. تاسو کتلی شئ if you study hard دا زما سره if کلاس دی چې په پریزنٹ سمپل ټینس کې دی، کامې نه پس بیا مین کلاس دی you will pass the exam. نو دا زما سره په فیوچر سمپل کې دی، لہٰذا اسٹرکچر زموږ سره بیا د فرسٹ ٹائپ سینٹنس دی. مطلب دا دی اگر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ امتحان پاس کر لو گے. صحیح ده. که چېرې ته محنت کې نو ته به امتحان پاس کړي. امتحان پاس کولو لپاره چې کوم کنډیشن ظاهر شوی دی هغه محنت دی. نو اف کلاس کنډیشن شو کړی دی او مین کلاس ما سره ریزلټ شو کړی دی. همدغه شانتې زموږ سره سیکنډ کنډیشن چې کوم دی هغه ما سره اف کلاس به همیشه په پاست سمپل ټینس کې وي او مین کلاس به زموږ سره وډ پلس بیس فارم آف د ورب لګي. صحیح ده. وډ سره به فرست فارم آف د ورب یعنې استعمالیږي. اگزامپلس کتلی شو. ما سره اگزامپل دی چې if she knew the answer she would tell us. تاسو کتلی شئ if she knew the answer که چېرې هغې ته جواب معلوم وي she would tell us نو هغې به موږ ته ویلي. نو ګوره if she knew the answer
دا زما سره په پاس سمپل ټنس کې اف کلاس راغلی او مین کلاس شي وډ ټیل اس ما سره چې کوم دی دا وډ سره بیس فارم اف د ورب استعمال شوی. دغه شان زما سره راځو اوس چې کوم فاینل ټایپ دی تھرد ټایپ کنډیشنل سنټنس نو د هغې سټرکچر څه دارنګې دی چې اف کلاس به د هغې زموږ سره په پاس پرفیکټ ټنس کې یاد ساتئ اف کلاس کوم چې کنډیشن ظاهري پاس پرفیکټ ټنس کې به را سره بیا مین کلاس به را سره وډ هیو پلس پاس پارټیسیپل وډ هیو او یعنی تھرد فارم اف د ورب دا به د وډ هیو سره مونږ لګو دا زما سره به د سټرکچر وي لہذا مونږ اوس د دې سنټنس ته ګورو نو سنټنس کې تاسو کتلی شئ په سنټنس کې ما سره اگزامپل دی چې if I had left earlier comma I would have caught the bus تاسو کتلی شئ if I had left earlier ما سره په پاس پرفیکټ ټنس کې دا if کلاس دی او بیا would have سره زمونږ تھرد فارم اف د ورب استعمال شوی چې I would have caught the bus would have caught یعنی دا ما سره تھرد فارم اف د ورب دی اگر مې مطلب که زه وختي وتلی وې نو ما به بس نیسلی وې if I had left earlier I would have caught the bus که چېرې زه په وخت وتلی وې نو ما به بس نیسلی وې. امید لرم کنډیشنل سنټنس تاسو به پوه شوي په کنډیشنل سنټنس څه ته وایي هغې کې اف کلاس څه ته وایي مین کلاس څه ته وایي دغه شانتې هغې څلور ټایپس چې کوم دي زیرو ټایپ فرست ټایپ سیکنډ او تھرډ په دې به تاسو پوه شوي وي که بیا هم تاسو ته څه مسله وي موږ ته کمنټ کې ویلی شئ زمونږ چینل سره سبسکرایب کړئ موږ سپورټ کړئ او انشاءالله راځو بیا په نوي ویډیو سره تھینک یو ویری